ته بل رځي نه پکار دا دی چې هغې باندې څلورو صوبایي چې کوم اسمبلیانې دي دې کې بحث وشي. دې کې دې باندې بحث نه دی شوی. دا بل ډایرکټ تللی دی قومي اسمبلي ته، قومي اسمبلي نه بیا سینټ ته تللی دی. یو خو دې کې دا خلاف ورزي شي چونکې یورپ زور و چې دا پاس کړي نه ځکه پاس کړی دی. او د قانون دا حصہ وه چې 18 سال کې دې خواجه سرا ته اختیار حاصل دی چې څوک ځان نه جوړي، نرانو صف کې ځان لیکي او که ښځو صف کې ځان لیکي دا لیکلی شي. اور دویم دا چې پاکستان کې کم قانون پاس کیږي هغې دپاره یو کونسل جوړ دی، یوه کمیټي جوړه ده چې هغې ته ویل کېږي اسلامي نظریاتي کونسل. نه قانون دا دی چې کم قانون د اسمبلی پاس کی دا به ورځي اسلامي نظریاتي کونسل ته. اسلامي نظریاتي کونسل کې هر مسلک والا علما شته، بریلیان، دیوبندیان، اهل حدیث تر دې پورې چې اهل تشیع پکې شته دي. هغوی خپله کې کینی یو 25-30 کسان دي. هغوی دا وایي چې او دا قانون د پاس کړی شي، هغې د بعد هغوی بیا سفارشات قومي اسمبلی ته فارورډ کړي، هغې پې هلته بحث وکړي، هغې نه پس قانون پاس کېږي. دا قانون اسلامی نظریاتی کونسل ته هم نه دی تللی. حالانکه د پاکستان آرټیکل کم آئین دی کنسٹیٹیوٹ دی هغې کې آرټیکل 227 اور شریعت ایکٹ 1991 کې 1991 کې دا لیکلي شوي دي چې کم قانون پاس کیږي هغې د شریعت سره تصادم وي نه هغه به نه پاس کیږي او هغه به ځي اسلامي نظریاتي کونسل ته. دا بل سرخوړلی اسلامي نظریاتي کونسل ته نه دی تللی. دیو جنه موږ پې تحفظات دي چې دا د اسلامي نظریاتي کونسل ته لاړ شي، هغې د بعد د هغې باندې بحث وکړی شي چې دا د پاس کېدو قابل دی او که نه دی. خو چونکې اسلامي نظریاتي کونسل ته نه دی تللی، یورپ ورباندې هلته نه پریشر چولی چې دا زر پاس که نه پاس کړی شوی دی. اور 2018 کې دا قانون بیا منظور شو، 2017 کې پیش کړلی شو، 2018 کې دا پاس کړی شوی دی. اور پیش کړی شوی دی، چا پیش کړی دی؟ لږ تاسو دا کسان وپېژنئ. ځکه موږ درته وایو چې دا کم سیکولر جماعتونه دي، که هغه مسلم لیگ دی، که هغه پی ټي آی دی، که هغه عوامي نیشن پارټۍ دی او که دا نور څومره کوتو بوتو دي، دا ټول د اسلام خلاف بیا یو صف کې دي. والله په منبر باندې درته ناست یم او داسې یو نه، انشاءالله زه به درته څونه زیات دلیل په دې باندې پیش کړم چې اسلام خلاف خبرې د بیا ټول یو صف کې دي، ټول بیا خپله کې خور او ورور دي. او همداسې تقریرونه یې ورته وایي که یو بل دشمنان دي. دې کې 4 سینیټرې ټولې فیمیل زنانه وې. روبینا خالد د پیپلز پارټۍ، کلثوم پروین د مسلم لیگ نون، اور سمینہ عابد د پی ٹی آئی دا چې کوم د ریاست مدینہ دعوی کې برای نام نهاد، روبینا عرفان مسلم لیگ قاف. دا 4 سینیټرې دا ټولې زنانه دي. دیو د بل اسمبلی ته راوړی دی، سینیټ ته دیو پیش کړی دی اور متفقه طور باندې پہلا سیشن کې دا پاس کړی شوی دی. سر اور باندې خبرې نه دي کړی شوي. بیا دې قانون باندې 2018 جون نه تر 2022 جون پورې د یو څو میاشتې مخکې دې قانون نه 40,000 کسانو فایده اوچته کړې ده. څنګه فایده اوچته کړې ده؟ لږ تاسو صرف دا 28,723 کسانو دې کې خپل جنس بدل کړی دی. 16,530 کسان ځان خپل شناختی کارت کې نر لیکلی، هغه نر دی او که نه دی دا پته نه لګي. اور 12,154 ښځو خپل شناختی کارت کې ښځه لیکلي چې هغه ښځه وه او که نه وه. 19 خواجه سرا داسې وو چې هغې دا ویلو چې مونږ وو اوسه پورې نرینهو کې، خو دو ته پته نه وه مونږ نرینهو کې ولیکې. او 6 خواجه سرا داسې وو چې اوسه پورې ښځو صفونو کې ناستې، هغې راغلې چې نه مونږ نرینهو مونږ اوسه پورې نرینهو کې مونږ زنانهو کې ولیکې، نه هغوی ته شناختی کارت کې ښځه لیکلي. دې قانون اوسه پورې دې باندې چونکې نافذ العمل دی ورباندې کروي روانه ده، کار د کېږي هم، اور دې باندې چې څوک درخواست وکړي په هغه باندې عمل هم کېږي. یو په دې خبره باندې هم ځان پوهېږي چې یورپ کې قانون پاس کړی شوی دی که کم نر ځان نه ښځه جوړول غواړي نه هغه ښځه ځان نه جوړولی شي. خو څنګه ځان نه ښځه جوړوي؟ هغه ولې یو اپلیکیشن ولیکي چې زه ځان نه ښځه جوړول غواړم، بیا هغې ته پلاسټک سرجري وکړي. پلاسټک سرجري مې تاسو پوهېږي د هغې چې کم نرینه او اعضا دي دا مکمل ختم کړی شي، د ښځو اعضا ورته ولګي، ګیره ورته ختم کړی شي، بریتونه ورته ختم کړی شي، ښځو ویښته ورته ولګي، هغه بس مکمل ښځه شي. او بیا چې کومه زنانه دا غواړي چې زه د مکمل نر جوړ کړی شم، هغه نه پلاسټک سرجري کې مکمل نر جوړ کړي. خو شریعت کې دا حرام دي. لا تبدیل لفطرت الله.
شریعت کې دا حرام دي. نر ته دا حکم دی چې تا الله پاک نر پیدا کړی، تا دې کې خیر دی نرتوب باندې کار کو. ښځې ته دا ویلي چې ته ښځه الله پاک پیدا کړي، تا دې کې خیر دی ته د هغه کارونه کوه. نر ته خپلې نوکریانې ډیوټیانې مقرر کړي، زنانهو ته خپل. نر ذمه داري دا به روزګار کوي، پیسې به ګټي، دا به امامت کوي، خلافت به کوي، بار سخت کارونه به دا کوي، جهاد به کوي، ګرځي به، تبلیغ به کوي. ښځې ته دا پابندیان مقرر کړي چې نه وقرن فی بیوتکن، ته کور کې پاتې کېږه. بچي راوړل ستا ذمه داري ده، بې بچي سنبالول ستا ذمه داري ده، بچو تربیت کول ستا ذمه داري ده، د خاوند عزت حفاظت کول ستا ذمه داري ده، د خاوند مال حفاظت کول ستا ذمه داري ده، خاوند چې کور کې وي بیا کور حفاظت کول دا ستا ذمه داري ده. ښځې کار امامت نه دی، ښځې کار خلافت نه دی، ښځې کار جنګېدل نه دي، ښځې کار بار روزګار پیسې ګټل نه دي. اوس چې کله دا دې کې تبدیلي راولي نو معاشرې کې به فساد پیدا کېږي. اوس دې قانون اور ایڈ کې نقصانات څه دي؟ پہلا نمبر میں دا چې دا قانون د قرآن او د حدیث خلاف دی، قرآن او سنت خلاف دی. اور پاکستان آئین کې دا لیکل شوی دی چې پاکستان کې داسې قانون به نه جوړېږي چې هغه د قرآن او سنت خلاف وي. دا د پہلا آرټیکل سره تصادم دی، دا د ختم کړی شي. دویم نقصان یې څه دی چې د کم قانون وراثت دی هغې کې هغه خلاف رسي. قرآن کې الله پاک فرمایي للذکر مثل حظ الانثیین، نر ته به دوه حصې ملویږي، ښځې ته به یوه حصه ملویږي. اوس یوه ښځه د هغې اپلیکیشن ولیکلو چې زه نر یم او دا قانون پاس کړلی شو، نه هلته کې به دې ته اوس دوه حصې ملویږي د انګریز قانون مطابق، حالانکې قرآن ورته ویلي چې نه دې ته به ما هغه یو حصه ملویږي. او دا خبره یاد ساتئ، موږ دا نه وایو چې خواجه سرا ته د حق میلاو نه شي. دا د معاشرې یو انسان دی، الله پاک پیدا کړی دی، نه ښځه دی نه نر دی، منځ کې یو شیز دی. موږ دا نه وایو چې دې معاشرې ته ختم کړی شي، هغې ته د حقوق ورکړی شي، د هغو عزت محفوظ کړلی شي، د هغوی چې کوم حقوق دي د هغو خیال ساتل پکار دي. خو